بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق سر درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم عزت مندو قرآن کریم کی رب العالمین منگا و تاسو تی وسید و سادہ لار خی اللہ تبارک و تعالیوی کما طرف ترا رسیدل غواړی نو فتبعونی اے زما خوگا حبیب دی تا اوایا چی دین استا اتباع کی کما طرف تا اللہ وی راتلل غواړی نو فتبعونی تا دی خلق تو وای چی دی استا خبر امنی استا پلار بند روان شي نکه مونږ د الله سره تعلق جوړول غواړو نو د هغې یوه طریقه ده هغه طریقه چې ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودات او ارشادات چې دي هغه د زړه د ویښه رښتیني ګڼل مونږ ښه واورو چې د دواړو جهانو سردار دا فرمایلي دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا دا بیا هم په هغې عمل نه کوو ځکه ناکام صحابه ولې کامیابو صحابو بچی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خبره واورېدله بغیر د چو چرانه وی خبره ومنله بس ای به وی عمده کامیابي ده عمده ګټه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس نه اس واغستو چې وایغستو تی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته زه تاله د دې قیمت راوړم ما سره شته دی نه او ورته وی ټیک ده دې کې په بل کس راغی ورته وی دا سیز ماله په دې راکړه دا اس هغه ورته وی دا ما په نبی کریم صلی الله علیه وسلم خرڅ کړی دی ده ورله لالچ ورکړو قیمت سیوا کو نو د هغه سره بیه وکړله دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ورته وی زما ستا بیه شوې ده دا ما په دې اغوستې وی ما تا سره بیه نه ده کړې سړی موټکر شو نه چې کله سړی موټکر شي نو بیا د فقه مسله ده چې څوک دعوه کوي یا به ګواه پیش کړي او چې د هغه سره ګواه نه وي نو منکر به قسم وخوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ما ته ګواه وښیه چې ما تا دا بیه کړې وه او په دې باندې مې درله درکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیران دے کی صحابی راغ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چراغ معاملے اتپوسلوی زگواہی کوم چی دا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دمر قیمت آغستی بس زگواہی کوم زد دے خبر گوایم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی نرست تپوس کی وی خزیمہ ته خو وی نه مونږ چې دا بیه کوله تا څنګه ګواهي ورکړله وی د الله حبیبه ما د الله ذات لیدلی دی ستا د خولې نه مې اورېدلی دی چې اشهد ان لا اله الا الله چې ته ګواهي ورکړه چې الله یو دی الله حبیبه ما ستا په خوله د الله یووالی منلی دی د الله ذات مې یو منلی دی دا څومره درنه خبره ده ما ستا په خوله رب یو منلی دی نو چې تا دغې کې مونږ ته دروغ نه دی ویلي ما جنت لیدلی دی ما دوزخ لیدلی دی ما قبر لیدلی دی نو چې ستا په خوله مې دغه منلی دي نو دې کې خو ته دروغجن نشي کېدی بلکل ته رښتینی زه مطمئن او ما ځکه ګواهي کړې ده
نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته اعلان وکړو صحابه وورئ حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه چې د څو پورې ژوندی وي نو د فقه مسله دا ده چې دوه کسان به ګواهي کوي او چې د څو پورې خزیمه رضی الله تعالی عنه ژوندی د دې یو صحابي ګواهي به د دوو برابري دی چې کومه معامله کې ګواهي ورکړي د یو تن ګواهي به د دوو برابري باز دا د خزیمه رضی الله تعالی عنه یو خصوصیت وګرځید چې د یو تن ګواهي به وي د دوو برابري د صحابو داسې کلک یقینو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید المرسلین دی رسول رب العالمین دی دا هغه داسې وزني خبرې دي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره واورئ او په دې اړه ورچوئ په دې اړه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا ډېر رکوټې دی داسې ډېر ماشوم دی چې شام طرف ته قافله تلله نو ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره ملګری کو دی تر دی وی تا ځان سره د شام په سفر بوزو نو چې قافله روانه شوه نو د دواړو جهادو سردار خو رکوټې ماشوم دی نو دیم ځان سره روان کو په لاره باندې روان شول چې سفر یې کو نو لار کې د تورات او د انجیل یو عالم جرجیس نوموته خو په بحیره راهب باندې مشهور عام طور پر کتابونو کې د بحیره راهب په نوم باندې یاد هغه داسې اوچت غونته ځای کې به پاتې کېده چې کله دا قافله ولیدله چې دا روانه وه شام طرف نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر ولګېدو نو ډاریک ورله راکوش قافلې والا حیران و مونږ په دې طرف ځو دی خو مونږ سره سلام کلام نه کوي دی خو مونږ سره سلام کلام نه کوي بحیره راهب ورته وایي وی تاسو سره چې د قافله کې دا ماشوم الک روان دی د کې د نبوت نښې دي دا پیغمبر دی دا نبی آخر الزمان دی ما تورات او انجیل وکتل ما د برې نه تاسو ته کتل تاسو را روان وئ په لاره ما چې څومره ونې لیدلي دي په دې لاره تاسو مې لیدلی هرې ونې ته چې به دا ماشوم نږدې کېدو نو ونې به ورته سجده لګول او ونه چې سجده لګي دا د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه لګي ښه دا نبی آخر الزمان ما وصیت به واورئ چې دی به نه بوځئ ګورئ د مخالفین ډیر دي هلته خلک خبر شوی دی ګواهی د خلقو ته اطلاعګانې میلو شوي چې نبی آخر الزمان پیدا شوی دی به نه بوځئ ګورئ دې قافلې نو چې کله دا بحیره راهب را نږدې شو او دسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو چې دسی نبی علیہ السلام د نږدې نه ولید نبی علیہ السلام خو لا رکوټې ماشوم دی نبوت په لا میلاویږي غټیږي به د بحیره راهب د خولې نه چغه وختله وی هذا سید المرسلین ای قافلې والو د تمام انبیاء سردار در سره روان دی هذا سید المرسلین د تمام انبیاء سردار دا جوړېدو وی هذا رسول رب العالمین د رب العالمین رسول دی او د مرسلین سردار دی یبعثه الله تعالی رحمتا للعالمین او الله به د ټول مخلوق د پاره یو رحمت ګرځي خدا وره دی به رحمت قافلې والا ته وی زما د ډوډۍ دعوت قبول کړي وی زما د ډوډۍ دعوت قبول کړي قافلې والا حیران چې دی خو موږ له چېرته روټۍ نه کوي چې قافلې والا د روټۍ ټیم شو بحیره راهب ورله راکوش ورته وی هغه ماشوم هم څه کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو راکوټ دی به پې اوښان سره ولو بومه به یې پې وړې راوړې لکه سړی چې قافله کې روان یو ځان سره ماشوم روان کړی نو په لاره کې خدمت علي د امام الانبیا نه خدمتونه اخیستل او پته ورته نه وه چې قافله کې ورسره سید المرسلین روان دی سید المرسلین روان دی د تمام انبیاء سردار روان دی
د چې ټول راجمع کړل ورته وی هغه ماشوم هم څه کو وی هغه خوا په لو خان سره وی نه کنه هغه راوغواړئ هسې خو ډوډۍ نه درکوم راوی غواړئ شابئ دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې استازی ولګوي راشه روټۍ ټیم دی د چې نبی علیه السلام راغې نو ګرمي وه دا ټول کسان داسې د یو ونې د سوري د لاندې ناستو ټول ځان د سوري نه پټ په سوري کې ټولو ځان پټ کړی د غرمو نه سیټ شي و د سوري د لاندې ناست د چې نبی علیه السلام راغې دی خو راکوټی و د نبی علیه السلام ته داسې ډډې ته کېناست غرمو ته سورې خوشته دی نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم غرمو ته کېناست او دا قافلې والا سوري ته ناستي د ونې د سوري د لاندې چې څنګه نبی علیه السلام کېناستو هغه ونې هغه سوری داسې راوګرځېده دې قافلې باندې غارمو شو په نبی علیه السلام باندې د پاسه سوری راغی بحیرا راهب ورته ما درته نه ویلي هذا سید المرسلین دا به د تمام مرسلینو سردار جوړیږي ښه دا سردار دی دا وپېژنئ ډېره بختوره قافله یې خو زما وصیت واورئ چې دې مه بوځئ دا په دشمنان دي مخالفین دي دې د دې ځای نه واپس کوئ ابو طالب ورسره د هغه ځای نه کسان برګري کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم روپس که ځکه هغې طرف ته پسې بیا دشمنان راوتلي وو خبر شوي وو نو دې بحیرا راهب ورته وی دې به نه بوځئ دې زه پیژنمه تورات او انجیل کې موږ سره نښې پرتې دي چې دا نبی آخر الزمان داسې یو صادق پیغمبر داسې یو رښتینی پیغمبر بی بی حلیمه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي مور ده چې کله موږ دا زنانه راووتلو د خپلې علاقې نه ځان لم یو د پیو ماشوم کو چې لکه یوې وی زه به ماشوم له پی ځان له یو راولم بلې وی زه به راولم دا به یې د سارا طرف ته بووستل دلته به وله مور او پلار اجرت ورکو چې ماشوم له به یې پی ورکول نو بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها وایي چې د دې طرف په تللو نو په ټولو کې زما سورلي کمزورې وه په قلاره قلار روان د هغې طرفه چې دې ټولو ځان له ماشومان خوښ کړل نو نبی علیه السلام خو یتیم و نو نبی علیه السلام په سر پاتې شو نورو زنانو یې ماشومان خوښ کړل پته ورته نه وه چې دا یتیم نه دی دا در یتیم دی دا په یتیمانو کې ملغلره ده خو پته ورته نه وه هغې خو ځان له ماشومان ووستل وی دا یتیم مونږ ته پاتې شو نو مونږ راواغست بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها وی چې څنګه ما سره په سورلی کېناسته که نه او په سورلی مې نبی علیه السلام ځان سره غیږ کې ونیو نو چې واپس روان شو نو په ټولو کې مې سورلي تیزه شوله او ایک دم مې په سورلی کې پی رالل وچ څاروی پی رالل ما وسکل خاون وسکل په ټولو کې مې سورلي تیزه روانه ده نو قافلې والا غږ راکړ چې دا هغه سورلي ده هغه راتلو کې چې د ټولو هغه رستو را روانه وه دا هغه سورلي ده ما ورته وی سورلي هغه د خو شه سوار پې بدل شوی دی سوار بدل دی سورلي هغه سورلي ده خو چې سور پې دی هغه بدل شوی دی معلومیږي دا چې د انبیاو سردار په سورلی سور شوی دی چې لا د پیو په وخت کې دی چې په سورلی کېنه سورلی سفر تیز شروع او سورلی کې ایک دم پی رالل چې کله د دواړو جهادو سردار لا دومره رکوټي حالت کې دی ماشوموالی حالت کې دی نو د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره دا ټکا پکا او دا رښتینې خبره ده چې واورئ چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي ما ته په سرو چشم قبول دی په ما ډېر وزندار دی د شلو خلکو خبرې نه منم خو چې د نبی علیه السلام د خولې مبارک حدیث مې واورېد دا ما ته په سرو چشم منظور دی ته بیا برکت وګوره ته بیا خیر وګوره د دواړو جهانو سردار فرمایي موږ دا بعضې غریبانان ډېرې ګیلې کوو د الله بعضې سړی غریبي فقر و پاکی کې نو دې غربت کې ګیله کوي د الله غریبي ما فقر و فاقه د نه
او بعضې مالداري نه هغه ناشکري کوي فیکټرۍ به یې چلیږي ته ورته څه حال دی یاره بس څه میاشتې وشوې کاروبار ولاړ دی او بند دی او نه چلیږي دا د ناشکري وکړله د دواړو جهادو سردار فرمایي چې کم کس په لږ رزق رضا شو دا نبی علیه السلام وایي رب العالمین وایي زه به ترې نه په لږ عمل باندې رضا شم چې هلته وله عملونه تلمه نو که څوک په لږ رزق رضا شو نو الله وایي زه به ترې په لږ عمل رضا شم ته په لږ رزق صبر وکړه زه به دې په لږ عمل باندې صبر وکړم زه به دې په لږ عمل بخم چې رزق مې لږ درکړی دی نو عمل به دې لږ بخم په لږ عمل به دې بخم او بیړی به دې پار کوم خو ته په رزق باندې په لږ رزق لږ صبر وکړه صبر کوه په لږ رزق نو زه به دې په لږ عمل باندې صبر حدیث مبارک کې راځي چې په چا باندې فقر و فاقه و غربت راشي او دی دا د مخلوق نه پټ کی مخلوق ته څه نه وایي او الله ته فریاد الله نه خو به غواړي الله ته به خپل فریاد کوې الله ستا په فریاد خوشحالیږي الله ستا په جړه خوشحالیږي الله ستا عجزي خوښه ده نو الله ته به فریاد شروع کې او د مخلوق نه به یې پټ کې نو رب العالمین وایي چې کله دې ما ته فریاد وکړي او د مخلوق نه یې پټ کې او په ده د رزق تنګي الله وایي زه وله د یو کال د حلال رزق بندوبست وکړم یو کال د حلال رزق بندوبست زه دله وکړم خو چې دی مخلوق ته نه ښکاره کوي چې مخلوق نه فریاد شروع کړي او مخلوق ته سوال شروع کړي نه الله وایي زه بیا امداد نه کوم او چې څو پورې مخلوق ته فریاد نه کوي الله وایي زه امداد کوم نو هر حالت کې به وایي چې الحمدلله شکر دی د الله کرم دی شکر دی ښکلی وخت دی ښکلی وخت مې تېرېږي الله به در باندې ښکلی وخت راولي انشاءالله خو فریاد به نه کوي دې ته به نه ځېرېږئ ښه د رشوت مال به والي او په دوکو به یې والي او په دړاکو به یې والي او بنګله به پې جوړه کړي بره به پې ولیکي هذا من فضل ربي وایي دا زما د رب د طرفه په ما فضل دی دا فضل نه دی ښه دا فضل نه دی د سود او د رشوت په پیسو به یې جوړه کړي او بره به پې ولیکي هذا من فضل ربي شیطان وایي بس په ده کې ما ته کار ته ضرورت نشته دا زما نه غټ شیطان دی بس شیطان بیا په ده کې کار نه کوي وایي دله دا خپله شیطاني پوره ده چې د سود او د رشوت په پیسو جوړه کړي او لیکلي پې وایي دا را باندې د الله فضل دی دا خو ته د الله عذاب ته دعوت ورکوي یاد ساته دا بنګله دا ماڼۍ دا مارکیټ دا د الله فضل نه دی ښه چې په حرامو پیسو دې جوړ کو دا یاد ساته د ویخ نواله او د سره پورې د دې ټول حساب به الله له ورکوي ښه د لوی پیټې درته پروت دی لوی پیټې د دې پیټې حساب به کېږي د دې یوې اني حساب به الله کوي ګټلې دې څنګه وه څنګه دې ګټلې وه د ګټلې طریقه دې څنګه وه څنګه دې ګټلې وه هذا من فضل ربي به پې د پاسه ولیکې هر سړی راځي او زیرېږي او لکه دا داسې څیز نه دی د دې به الله د الف نواله د یې پورې به الله له ته حساب ورکوي دې ته مه زیرېږه ښه څومره مال ډېر دی دومره به د آخرت پیټې دروني ښه حساب به رسره کېږي اثار به اثار د دواړو جهادو سردار به فرمایل اللهم احینی مسکینا یا الله ژوند د مسکین راکړې خدای چې مسکین یم اللهم احینی مسکینا نبی علیہ السلام چې وفات شو څومره سرمایه ترې پاتې وه پته ورته شته څومره جایدادو څو مارکیټونو یوه ځمکه ترې پاتې شوې وه او هغه هم وقف کړې وه د غرباو دپاره یوه ځمکه وه او هغه هم د غرباو دپاره تقسیم کړې وه وقف کړې وه هېڅ شی ترې نه نو پاتې چې د دنیا نه لاړ وی اللهم احینی مسکینا یا الله مال ژوند راکړي د مسکین خدای د مسکین ژوند مې خوښ دی وامتنی مسکینا یا الله چې مرګ راولې نو الله چې مسکین مړ شمه خدای چې مرګ راولې چې مسکین یم او وحشرنی فی زمرة المساکین الله قیامت کې چې ما ودرې نو ما د مساکینو په ډله کې ودروه خدای د غرباو په ډله کې مې ودروه نبی علیہ السلام فرمایي
جنت ته به اول مساکین داخلیږي ښه دا غریبانات به اول جنت ته داخلیږي ښه ما تاسو ته وی الله لږ رزق ورکړی دی دی په لږ رزق صبر کړی دی نه الله وایي زه به تېنه په لږ عمل رضا کېږم بس ده په لږ رزق صبر کړی زه به تېنه په لږ عمل باندې رضا کېږم لږ عمل به د زه به تې رضا شم په لږ عمل باندې نو د دواړو جهانو سردار به دعا کوله الله ژوند د مسکین راکړي الله مرګ د مسکین راکړي الله حشر مې د مساکینو په جماعت کې وکړي د غرباو په جماعت کې مې ادره الله نو ډیر مال دا د الله د طرف نه د کامیابی دلیل نه دی چې ته کامیابی کني ها مال کې کامیابی او ناکامی نشته مال الله داسې خلقو له ورکړی دی چې پنځه ټیمه بت ته سجدې لګي او د مال ورسره فکټرۍ او کارخانې ډکي ورشئ که نه لږ غیر مسلمه دي څومره غټې غټې کارخانې دي الله یو نه مني او الله ولا کارخانې ورکړي دي الله وایي دنیا هر چاله ورکوم که ما مني که نه مني خو دین هر چاله نه ورکوم دین به هغه چاله ورکوم چې کم سړی مې خوښي کم سړی مې خوښي هغه چاله به دین ورکوم چې کم سړی مې الله وایي خوښي نو چې کلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره وورو پاغي عمل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څلور څیزونه داسې دي چې دا د ټولو انبیو سنت دي ښه څه څیزونه داسې چې هغه د ټولو انبیو سنت دي الحیاء هغې کې یوه حیا ده هر پیغمبر کې به حیا وه حیا ډیر ښه صفت دی چې کله بنده کې حیا پرته نو حیا دا د ټولو انبیو سنت دی هر پیغمبر به د حیا نه ډکو د حیا نه به ډکو حیا ډیر لوی صفت دی الله دې مونږ ټولو کې پیدا کړي ځان کې حیا پیدا کو حیا دا بې حیایي هیڅ ژوند نه دی دا بې حیایي هیڅ کار نه دی وی اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله درنه حیا ختم شي نو بیا خو چې څه کوي کوه بیا خو د انسان او د زناور فرق ختم شو چې حیا د انسان نه لاړه شي نو یو حیا شوله بل والتعطر عطر لګول نه دي عطر خوشبوی لګول دا د هر پیغمبر سنتو ښه دا د ټولو انبیو سنتو خوشبوی لګول دا د انبیو سنتو او بل النکاح نکاح چې دا هر پیغمبر نکاح کړی ده ښه دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو سنت چې دی هغه نکاح هر پیغمبر نکاح کړی دا بې نکاح ژوند هیڅ ژوند نه دی ګورئ ښه دا هیڅ ژوند هم نه دی دی کې چې یو سړی سکون لټوي نه داسې په خطا روان دی ښه دا په خطا روان دی چې بغیر د نکاح نه دی سکون لټوي دا خطا دی د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دا دنیا ټول سامان دی د ژوند د تیرولو سامان کور دی پټې دی گاډې دی اجره ده بیټک دی جیداد دی دا ټول سامان دی وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة په ټوله دنیا کې بهترین سامان المرأة الصالحة هغه چې په چا باندې نیکه بیبي پیښه شي بس دا د دنیا بهترین سامان خو په دې شرط چې بیبي نیکه وي ښه او چې بیبي در باندې بده پیښه شوه نو دا په دنیا کې دوزخ دی ښه او چې ښه بیبي دې وموندله دنیا کې درته جنت میلو شو کور دی نه گاډې دی نه اجره دی نه هیڅ دی نه خو چې المرأة الصالحه نیکه بیبي دې وموندله چې هغه ستا د ژوند ملګری شي نیکو کارونو کې ستا امداد کوي ته نیک کار کوې هغه دې په شا ولاړې دا نیکه بیبي ده ښه دا نیکه بیبي ده چې د نیکو کارونو کې دې امداد کوي یو صحابي سودا کړې وه 600 کجورو باغ یې ورکړی و او یوه کجوره یې پکې اخیستې وه او هغه بل صحابي له ورکړې وه خو نبی علیه السلام ورته تعالی به الله جنت کې باغ درکوي چې بیبي ته وی بیبي وی د دې باغ سودا مې وکړله بیبي ورته څنګه سودا دې وکړله وی دا 600 کجوري مې ورکړي دي یوه کجوره مې اخیستې امې صحابي له ورکړې ده او الله به جنت کې باغ راکړي
بیبي ورته وایي مبارک شپه ژوند کې دې دا یوه قیمتي سودا وکړله. دا قیمتي سودا دا ده چې دا د آخرت سودا. نیکه بیبي هغه ده چې هغه په نیکو کارونو کې ستا امداد کوي. تا ته وایي د آخرت دپاره سودا به کوو، سودا به کوو. د دنیا سوداګانې نه، د آخرت سودا به کوو. نو یو نکاح دا د ټولو انبیو سنت دی. او نکاح نه یریږئ مو، نکاح کې مالداري پرته ده. ښه دی کې سړی مالداري، دا ډېره غلطه خبره ده. بچي له واده وکړه، ورګه چې وایي نوکري وشي که نه، ورګه چې څه کاروبار روان شي که نه. د دې مقصد دا دی چې ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړه. او نبی علیه السلام وایي واده وله وکړه چې مالدار شي، او ته وایې ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړم. نو دا د نبی علیه السلام د خبرې نه الټه روان و. چې په کوم څیز کې مالداري د تا هغه کوي نه، وایې ورګه چې مالدار شي. مالداریږي به دی هله چې ته وله واده وکړې. او تاسو ته ما وي حیا د ټولو انبیاو سنت دی چې کله په ټیم باندې نکاح شروع شي نو معاشره کې به حیا پیدا شي. دا ځوانانو کې سترګو کې به حیا راشي، زنانو سترګو کې به حیا راشي. نه او بل چې دی السواک، مسواک نه دی، مسواک دا د ټولو انبیاو سنت دی. دا څلور څیزه دا د ټولو انبیاو سنت دی. دا د یو پیغمبر سنت نه دی. چې کلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر وورو، یو حدیث وورو، کوشش کو هغه په عمل کې راولو، په هغې عمل کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.